الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب او یاد کا پخپل کتاب کی ابراہیم علیہ السلام انه کان بشکا هغو صدیقا نبیا اشتنی پیغمبر اس قال لأبیه کلی چویل قلناتا یا ابتی اے زما ابا جان لما تعبدو دولی عبادت کے ما دهغ بطانو لا يسمعو چن اوری ولا يبصرو او نوینی ولا يغني عنك او نشید فکولتانا شیئا سسیزا یا ابتی اے زما ابا جان انی قد جاءنی بشکا ما تراغل دے من العلم دپوینا ما لم ياتك جندر غلطاتا فاتبعني فالسما خبر أمنا أهدك تبأ خمتاتا صراطا سويا لا راسما. بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ رکو مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ او دا ذکر کئی او دا دید پارا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی کہ مخی دا ذکر شو کہ اللہ تعالی فرمائی چی تاسو بان یولوی رزا روانا دا آغلوی و رزی نمخ کی تاسو اغید پارا تیار شئی او که تیار نشوی نو بیا با یولوی نقصان دا مخامخ کی گئی دا دغه لوی رزي د تیاری د پاره الله تعالی پیغمبران علیهم الصلوات راستولی دي په هغه کې د ابراهیم علیه السلام ذکر کی. ابراهیم علیه السلام د ابو الانبیاء ویل کی د پیغمبرانو پلار چونکه د نسب کې ډیر زیات پیغمبران راغلي. بعضی حضرات وایي 1400 بعضی وایي نه د دینم زیات 14000 پوری پیغمبران اللہ تعالی د نسل کې هغه چې کوم دی نو راستولي. نو ابو الانبیاء ورته ویل کېږي ډېر زیات انبیاء کرام الله تعالی د په نسل کې هغه پیدا کړي دي. د ابراهیم علیه السلام ذکر الله تعالی کوي. ابراهیم علیه السلام چې په کوم کور کې پیدا شوی دی نو هغه بتخانه وه، بلکې بتخانه سره د بوتانو د جوړولو مرکز و. د پلار یا بعضی حضرات وی د تر هغه ټول چې کوم دی داسې خلک وو چې هغوی به باقاعده بوتان جوړول، بوتان به یې تراشول، بوتان به یې خرڅول، د بوتانو عبادت به یې کولو. هغوی کې الله تعالی دی پیدا. او دا الله تعالی همیشه همداسې کوي چې د کفر په میس کې، د بوتانو په میس کې، د بدو خلکو په میس کې الله تعالی یو داسې مجاهد او یو داسې نیک انسان را پیدا کی چې د هغه د وجه نه الله تعالی دغه ټولو ته هدایت نصیب کړي. نو همداسې الله تعالی وکړه چې د دې په میس کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام هغه را پیدا کړو. ابراهیم علیه السلام پیدایشي طور سره د بوتانو عبادت نه وکړ، بلکې الله تعالی صفا فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. الله وی پیدایشي طور ابراهیم علیه السلام ما موحد پیدا کړ، بلکې تمام انبیاء کرام هغه پیدایشي طور سره موحدین، ای د بوتانو عبادت نه کوي، د غیر الله عبادت نه کوي، د ګناه نه الله تعالی ساتي.
محفوظ ساتي. الله تعالی دې ځکه د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي. الله فرمایي ابراهیم علیه السلام څنګه پیغمبرو، انه کان صدیقا نبیا، دا صدیق پیغمبر. صدیقه ډېرې معنی راغلي. کلی معنی دا ده چې په هر عمل کې د الله حکم ته ګوري، هر یو عمل نه د الله تعالی د حکم هغه نښې ښکاره کېږي چې د الله د حکم تابع دی، او هر خبره کې دی رښتونی دی، دروغ نه وي، او هر عمل چې کوي بس هغه په ده کې اخلاص وي، د الله تعالی رضا، د الله تعالی حکم پوره کول دی ته صدیق ویل. صرف رښتیا ویلو سره انسان هغه صدیق درجې ته نه رسي، بلکې صدیق دا معنا چې په هر خبره کې د الله خبره ومني، په هر صرف دا چې رښتیا به وایي او د الله خبره به نه مني، نه، صدیق د تصدیق نه دی که نه دی، په هر خبره کې د الله تصدیق وکړي. ابراهیم علیه السلام په هر خبره کې د الله تصدیق کړو. چې کله دته حکم رالو چې تا د دې بوتانو عبادت، د بوتانو مخالفت وکړه، کله چې دا حکم رالو چې نمرود یو ظالم باچا دی، هغه مخالفت وکړه، کله چې دا حکم رالو چې بل کله پرېږده، بل کله پرېښودو، کله دا حکم رالو خپله بیبي پرېږده، خپله بیبي پرېښوده، کله دا حکم رالو خپل بچی هغه چې کوم دی نو سمله وه چاړه پرې راکاږه، هغې به چې څه حکم به راتلو د الله تعالی حکم ته باقاعده هغه سر ټیټ کړی و، داسې انسان ته صدیق ویلی کېږي. دا د صدیق درجه ده. د صدیق درجه دا د پیغمبر نه پس ده. اوله درجه د انبیا کرامو ده، بیا د صدیقینو ده. دا هغه چا ته ویلی کېږي چې هره خبره کې بس د الله تعالی حکم مخکې او نورې خبرې رسو. ابراهیم علیه السلام هم داسې. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته باقاعده لګیا دی او ښکلې خبرې ورته کوي. اذ قال لابیه، کله چې خپل پلار ته وایي پلار یې آزر و، بعضې وایي نه دا یې تره خو لیکن پلار یې هغه مړ شوی و، دې تربیت کړی و، بعضې وایي نه دا یې پلار و. یا ابتې، ای ابا جان، لما تعبدو، د ولې عبادت کې ما د هغه بوتانو لا یسمع ولا یبصر، چې نه اوري او نه ویني، ولا یغني عنک شیئا، دا نه څه شی دفع کولی هم نشي، که څوک ضرر درکوي نه هغه لرې کولی هم نشي. پلار ته لګیا دی او خبرې کوي. مشر ته کشر نصیحت کولی شي، خبرې ورته کولی شي د دین، خو لیکن د آدابو په جامه کې. مشر ته کشر د دین دعوت ورکولی شي، لیکن د آدابو په جامه کې ادب سره، لکه ابراهیم علیه السلام لګیا دی او خپل مشر سره خبرې کوي، لیکن د آدابو رعایت سره. بې ادبي نه کوي، څه الفاظ استعمالوي؟ خشته الفاظ، یا ابتی، یا ابتی، بار بار د الفاظ وي. ای زما ابا جان، ای زما ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، ما ته څه پویه راغلي چې هغه وحي ده، ما لم یاتکه، هغه وحي تا ته نه ده راغلي، زه پیغمبر یم، نو فتبعنی، زما خبره ومنه، اهدک صراطا سویا، زه به تا ته نیغه لاره وښیمه، د بوتانو دا لاره به پرېږدي. نو کشر مشر ته دا دین دعوت ورکولی شي، خو چې د آدابو په میس کې وي. او دا مسله معلومه شوه چې مشر د کشر تابع کېدی شي، مشر د کشر تابع کېدی شي، بلکې مشر ته پکار دی چې که یو خبره کې خطا وي چې یاره دا کشر مې صحیح وي، زه د ده به ومنمه، د دې سره به یو تکبر هم ختم شي، الوهي چې ځان کې راولي هم ختمه شي، او د حق تابعداري به وکړي. دا خو نه ده چې ټول عمر د مشر هغه چې کوم دی نو صحیح روان وي. کله به یو مشر سره د دین پویه نه وي، نو دا نه چې هغه جاهل شو، هغه نعوذ بالله من ذلک، نه، خو هغه د قرآن لاره ورته باقاعده برابرېږي، د قرآن مجید په لاره، د حدیثو په لاره باندې روان شي، دا خو بهترینه خبره ده. ډېر کسان هغه دا وایي یاره دا خو زما زوی دی، ما ته به څه لاره وکړو، دا زما نوسی دی، ما ته به شکر نه وباسي. الله دې په زامنو کې داسې کس پیدا کړو، الله دې په نوسو کې داسې کس پیدا کړو، الله دې خاندان کې داسې کس پیدا کړو چې د دین سمه لاره درته ښایي. باندې زمونږ ملګري هغه چې کوم دی نو د دین لاره کور کې مشرانو ته او د دین خبره کوي، یاره ته خو زمونږ په لاس کې لوی شوی، نو ټیک ده که نه، شکر نه وباسي. دا خو یو ډېره ښکلې خبره ده، ستا په خپله په خپل کور کې دین پیدا شو، په کور